لکه بخاری شریف کې حدیث مبارک دی چې کله د موسی علیه السلام د مرګ وخت پوره شو نو الله تبارک وتعالی د مرګ فرشته راولېږله وی ورشه موسی علیه السلام ته ووایه چې ستا د مرګ ټایم پوره دی زه دې وجنمه روح ته نه اخلم ستا څنګه خوښه ده فرشته چې راله موسی علیه السلام ته وویل وی زه درنه روح اخلم ستا څنګه خوښه ده وجنم دې مړ کومه دي د مرګ د اواز په انسان باندې ډېر بد لګي ښه چاته وایي وجنم دې نو د اواز په ډېر بد ولګي ډېر ویریږي نو موسی علیه السلام ته چې فرشتې ووی وجنم دې روح ته نه اخلمه هغه خو اسې جلالي شان والا پیغمبر غصه به وله ډېره ورتله چې سپېړه یې اوچته کړه فرشتې له دا مخ او دومره زورداره سپېړه یې ورکړه چې د سپېړې سره یې ورله دا سترګه هم ویستله هغه په بره لاړه الله تبارک وتعالی لره وی الله داسې بنده ته دې لېږلي ومو چې هغه د مرګ نه دومره نفرت کوي مرګ نه غواړي وګوره زما دې حالت ته ما چې ورته د مرګ ووي نو زما دې حالت ته وګوره ما سره څه چل وکړو داسې بنده له دې لېږلي ومه الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل وی ټیک ده لاړ شه زما موسی ته ووایه چې مرګ نه غواړي که نه نو د غویي په شا باندې لاس کېده او ستا د دې لاس د لاندې چې څومره ویښته رالو د هر ویښته په بدل کې 1 کال عمر در کوم د هر ویښته په بدل کې فرشته راله موسی علیه السلام ته وویل وی الله تبارک وتعالی فرمایي چې ده ته ووایه چې مرګ اوس نه غواړي که نه نو د غویي په شا باندې لاس کېده د دې د لاندې چې څومره ویښته راله دومره ژوند در کومه موسی علیه السلام خو چې فرشتې ته سپېړه ورکړه وروسته بیا پوه شو چې دا مې څه وکړو بیا هم سوچ کړی و چې دا خو مې بد وکړه دو دا فرشتې ته وایي ښه چې د غوی په شا لاس کېږدمه او د هغې د لاندې څومره ویښته راله او د هر ویښته په بدل کې راله الله 1 کال عمر راکړي نو بیا د هغې نه بعد به بیا څه خو بیا مرګ دی نو دغه کلونه چې ختم شي نو بیا څه شی دی بیا مرګ دی نو موسی علیه السلام ورته وفرمایل چې بیا مرګ دی نو د خپل کار اوس پوره کوه د خپل کار اوس پوره کوه روح رانه اخله چې مرګ نه خلاصون نشته بیا خو روح واخله نو د مرګ نه خلاصون نشته الله له تک دی او چاته پته هم نشته چې زه به په څه حالت کې مرمه په کوم ځای کې به مرمه او څنګه به مرمه دا صرف د پیغمبرانو یو اعزاز دی چې الله تبارک وتعالی ورسره دغه مشوره کوي